مسؤلیت دی چې نن د دې حال رونق صبر شان غونډې دی نن چې زه راتلم نو ما ته اوس مور ته وویل ما له څادر راکړي چې اوږه باندې څادر وشو هغې راته نور کړه چې دا پروګرام د څادر نه دی ما ورته یو خو نه د نورنبي صاحب په پښتونولۍ باندې خبره ده او څادر افسانه ده څادر کتاب دی خالي خطابته هسې نه هماغه څوک تنقید وکړي ځکه چې ما ته یو خبر رایاده شو ډاکټر بشرا تاسو ملګري یې پېژنئ پښتو څانګه کې سینیئر ریسرچ فیلو ده د هغې چې تیسیس کړی په صحابه په تاریخ او په کلتور باندې د هغې تیسیس و د پي ایچ ډي ډیفنس یې او هغې ډیفنس ته راغلی و ډاکټر عثمان صاحب په شکردار عباس ته ودې هغه خپل تیسیس ډنټسټ پیش کړ چې دا داسې څه بورکه کې راغلی و چې کله محمد صاحب عباس یې لومبې ټک یې پیدا وکړو وي تا خو نن د صحابه په تاریخ او په کلتور باندې پي ایچ ډي کړې ده خو ته نن د صحابه په کلتور کې ډېر راغلی پکار دی نن دا صحابه باندې مطلب کړی نو نن دا څادر ما ته په وګه کې هغه چې نن د مولوي صاحب د څادر او د هغې د پښتونولۍ خبره ده ډېر خبرې کېدی شي او ځکه چې خادم صاحب یې صدارت کړو د مولوي صاحب په درناوي کې بال پروګرام کې بیا د سړي خیالات هم ګډوډ شي او الفاظ هم سړي ته سات نه ورکړي ډېر ما پسې لیکلي دي دغه څادر افسانه چې ده د څادر دغه څادر چې دی نو د هغې ما اردو کې ترجمه هم کړې ده بیا مې یو مضمون لیکلی دی انشاءالله شهباز صاحب کاکړ صاحب په چاپ کې ثواب کې نابغېروزګار شخصیت او انشاءالله چې دا یوه توخ مخته راشي ځکه که هغه دلته ما پېښ کړو نو بیا به ډېر وخت پې لګېده نورنبي صاحب په حوالې خبرې وشوې یو خو دې پنځه د افسانو مجموعې پنځه څادر د دې پنځمه مجموعه ده بیا د هغې نه علاوه دي په فولکلور باندې کار کړی دی مختلف مضمونونه لیکلي دي په هغې کې چې دی د پښتون آرټ او کلچر او پښتونولي دا کې چاپ دی تېره ورځ په خیشکي کې د صاحب صاحب ځوانانو کې پروګرام په کې دا خبره خلکو وکړه چې صاحب صاحب ولې لوی شاعر نو په کې دا نچوړ راغی چې صاحب صاحب د خپلې ځمکې او د خپل ولس ترجماني کړې نن که نورنبي صاحب افسانې لیکلي دي او که مضمونونه په هغې کې د دې خاورې د دې ولس ترجماني د هغه یو شعر دی کنه چې کلک په خپله ځمکه ودرېږي اسمان نن که نورنبي صاحب اسمان درځي په خپله ځمکه باندې ولاړ هغې چې بنیادي خبره دا ده چې د دې خاورې د دې علاقې د دې ولس نمایندګي د هغه په افسانو کې وه او د هغه په مضمونونو کې نورنبي صاحب سره زما تعلق کم از کم د شروع کاله دی ये 20 बरस का किस्सा है तो 4 दिनों की बात नहीं غالبا 2012 کې تاسو د سکول ته راغلی پروموشن وشو دا وخت کېدو ما نو شروع کړو تعلق خو دا دی د هغې نه مخکې زما والد صاحب او د دې والد صاحب د یوې سیاسي قافلې غړي دا د یو جدا تعلق دی بیا زما مشر ورور فلسفدار صاحب سمسیدي خبره وکړه کام قلم چې کله جوړ کړو هغه دې سره ډایرکټ یو اوس هغه له غونډې رسته شوی دی زه راغلی بیا د هغې نه علاوه زما د شروع کړو تعلق او بیا د هغې نه علاوه زما بچی دی او یې سره ته ناست نو د هغه هم نورنبي صاحب سره پټ پټ تعلق شته دی او تېره ورځ کې د هغه نه مرکه کړې وه انټرویو ترې کړې وه هغه د زوال کې سټوډنټ دی ښوونکی مېلمنو کې کښېني د خادم صاحب ناصری دی او زما بچی دی نو چې پښتو طرف ته توجه ده نو د دې نه ډېره ښکلې انټرویو کړې ده حالانکې کومه لفظ چې سره راغلی هغه د اردو سټوډنټ و هغه یو تپوسونه نه کړی ټول تپوسونه چې ده نورنبي صاحب څنګه چې دې وایي په اردو کې کتابونه لیکلي دي او د پښتنو یو ښه اړخ دنیا ته ښولی دی دغه خالد حقیق ته یو شعر دی کړی چې زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې یم تا ته مې جهازي چېرته روان تصویر جوړ کړی دی هغه روان تصویر نورنبي صاحب صحیح کوي لګیا دی اردو کې لیکل کړي دي او دنیا ته دا ښایي پاکستان ته دا ښایي چې پښتانه داسې نه دي پښتانه داسې د دې چې کومه بیا زه به دا ووایم چې په خپل ژوند کې زه د څلورو کسانو متاثر شوی یم چې د هغې کنوینسینګ پاور ډېر زیات ډېر په ښه طریقې سره سړی کنوینس کړي نو هغه څلورو کې یو دی یو او دا زما پای کې یو بری راست استاد دی دا درې واړه مې بېواسطه استادان دي په پای کې یو خدای دې وبخښي ډاکټر فاروق خان د هغه کنوینسینګ پاور دا و چې د هغه په تحریر او په تقریر کې به بلکل نیغ په دې نسلي کې بیا هغه دماغ ورته بیا خبر رسوله دویم زما استاد پروفیسر اظهار الحق صاحب دریم حنیف خلیل صاحب او څلورم دی ذاکر پاسن زما بخښل ماته جوړ دی اشاره کې مې دوه خبرې دا کومه چې دې کوم دغه دوه کتابونه لري په هغې کې چې کوم مضمونونه لري چې اقبال او پښتو ادب
اسلامي کالج او پښتو ادب کې د خپلې خدمتګارۍ سا دا مضمون نه دي دا د پی ایچ ډي بنیاد دی ورکړه د راتلونکي نسل لپاره په دې هر یو مضمون باندې د پی ایچ ډي مقالې لیکل شي دا دومره یعنې په دې لږو خبرو کې هغه دومره شوي دي چې راتلونکي طالب علم لپاره هغه په دې باندې مکمل کار کوي چې اقبال او پښتو ادب چې د اقبال پښتنو سره څومره تعلق او د اقبال 3 کتابونه په دې ثوابه چاپ کړي زمونږ د زیدې عبدالرحمن نصیر صاحب د ګرانده مینوش صاحب هغې نه علاوه ډېر زیات په پښتو کتابونو دغه اسلامي کالج چې دغه خپلې خدمتګاري او پښتو ادب خبرې ډېرې دي دا به زه انشاءالله په تحریر کې راولم دا دوه درې شعرونه مې لیکلي دي او دا وایم بیا ستاسو اجازه غواړم چې په پښتو پښتونولۍ یې پوخ یقین دی په پښتو پښتونولۍ یې پوخ یقین دی او د سپېڅلو روایاتو کلک امین دی پښتو پالي پښتو لیکي پښتو ښایي پښتو پالي پښتو لیکي پښتو ښایي په پښتو ژبه مین نور لري